الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما عزت مندو اللہ رب العزت قرآن کے فرمائی چې تاسو د ظالمانو طرف ته ممایل کیږئ اسنا چې د جهنم اور تاسو ته ضرورت مایل کېدل مختلف حالات دي یو دا الله دین کې چې یو سړی ایماندار دی او د کفر خوښ کی نو بیا هم همیشه د پاره دا انسان کپدی عقیده سره د کفر په عقیده سره مړ شي نو همیشه د جهنم اور با د سره پیوست بیا الله دې مسد دویم مایل کېدل دا مطلب چې تاسو د ظالمانو او د کافرانو کم رواجونه دي کم طریقې دي دا مخه خوي چې کوم د دې کافرانو لباس ته د دې لباس مخه خوي د دې کوم خوراکونه دي دا مخه خوي د دې کوم رهن سهن دي دا مخه خوي فتمسكم النار الله فرمای کې دې شي تاسو ته سورسي د جهنم اور تاسو سره په وشي ولګي تاسو د سپو جبان دي چې تاسو ظالمان او د کافرانو کمتور طریقې دي دا تاسو خوخي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو من چې څوک د چا سره مشابهت اختیار په دنیا کې د چا سره محبت اوساتي نو د قیامت په ورځ با اومدي خلکو سره بیا روچتي نو دی وجنه زما عزت مندو هر انسان ته په دې لک سوچ کول پکار چې آیا زدا ژوند ته روم دا ژوند ماته د چا په طریقه باندې پکار نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اغي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مین وو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا خپل ځانونه قربانول نو هغه عمدغه محبت رانی ویلو د زړه دا یو بیماری ورته لګیدلې و چې زمون شان او زمون ژوند دا د حبیب صلی الله علیه وسلم
نو دی وجنا صحابه په هر قدم کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت د طریقو مستقل پابند. یو جنگ شوه او پاغه جنگ کې اجنګ نو منهیر شو د روم بادشاہ سره د عمر فاروق رضی الله عنه دور. نو پاغي کې هغه ټیم بادشاہ هرقل نو مسلمانان 300 صحابه کرام او مسلمانان دای گرفتار کړ. کله چې گرفتار کړ نو هغه مشر د مسلمانانو عبد الله بن خزافه السلمی رضی الله عنه دای مشر. هرقل بادشاہ ته پته ولګی چې عبد الله بن خزافه رضی الله عنه د ډېر یو چترین صحابي دی. راوی غوښتو ورته وی چې عبد الله دا سکارو کا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین پرېدا تا ته بز خپل لورم په نکاح کې درکم او د کم علاقې گورنری غواړي آبم درکم او څومره مال دولت ته پکاري دابم درک. خو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین پرېدا او عیسائی توپ ته راوړه. نو عبد الله بن خزافه رضی الله عنه ورته وی چې دا خو یو لور دی دا چې د ټولو رومیانو لوریان امراکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین به ته پرې نه ده. اې د صحابه کرامو دي جذبات او تاسو وګورئ د دین بدلتا پرې نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. هرقل بادشاہ حکم کو چې تکړه شي دا ټول جیلونو تواچوي او خوراک په بند کړي. 100 ورځې مسلسل اوبو او خوراک د هر څه په بند کړي. چې کله 100 ورځې تیر شو بیا ورغه ورته وي سم خیال دی عیسایت تراوړې کنه راوړې. او عبد الله بن خزافه رضی الله عنه ته دا خبره دوباره وکړه چې ګوره کلور می غواړي په نکاح کې در کوم او دا شانتي گورنری غواړي. نو دا ورته به وی چې یو شی مم نه دی پکار د الله د رسول صلی الله علیه وسلم بس صرف مینا می پکار دي شیزونو ته تیار زنیم. نو هرقل بادشاہ د خپل مرګرو ته وای چې دا داسې قوم دی چې دی اسلام کې انتهایی مضبوط دا ډېر په مشکله چې کم دی د خپل د اسلام او د دین نه بوړي تر دې پورې زما عزتمندو چې بیا اډرو کو د هرقل بادشاہ چې نور لوګي تندم په تیرېږي انتهایی وګي شو کم از کم واته ورځ ته خوراک کومه که څه حال بکی. نو بالکل دی حال ته ورسېدا چې د مرګ حالات ته ورسېد. نو دیره هرقل بادشاہ ورته چاله خنزیران ورته پاخه کوي خنزیران ورته پاخه کو او به ټولو ته چرشه دا خوراک کوي. اوس دي کې مختلف مطالب راځي چې کې دې چې دا خنزیر غوخه خړلې وي نو هغه اسلام کمرنا اتنوته کافران شي. خو صحابه کرام خو صحابه نو دې ټیم کې عبد الله بن خزافه رضی الله عنه تپوس کې چې دا د سغه وخاره دا د خنزیر وخاره. نو ټول صحابه ته وی چې پام کوي ګوري ور نږدې نشي امړه دي خو چې ور نږدې نشي دی وخره. نو بعد مرګري ورته وی چې حضرت نو څه چلو شواسم قران کې الله فرمایي چې داسې یو حال ته سړی ورسي چې د مرګ تر رسیدو والا وي نو دې ټیم کې دا خوراک خو سنا سکولې شي کنه. نو موږ بل خوراکو کې چې نا ګوري پام کوي کچره دا خوراکم او کو په دې سره با دا بادشاہ به خوشاله شو. موږ دا نه غواړو چې دا بادشاہ خوشاله شي بلکې موږ بس غواړو
چې موږ نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشاله وي الله را نه خوشاله. نو صحابه اصل عاشقان د دین ګوره دغه. نن زمونږ وستا ژوند ته وګوره چې کله سنت طریقې را ته څوک بیان کی نو موږ څه وایو رواج ته منډې کو چیرې د پلان کې برانه خپشو پلان کې برانه خپش. زمونږ ودونه د سنت طریقې خلاف، زمونږ مړی چې دفن کې د سنت طریقې خلاف. خدا شانته نور سره خوشحالي مونږ باندې راشي نو په هغه خوشحالي کې مونږ ته پکار دي چې څوک د سنت طریقې خپل ځان پابند کوي چې الله طرف مونږ باندې خوشحالي راغلي. خو زما عزتمند مونږ ته د پیغمبر علی السلام محبت دا صحابه خو درې دي چې پیغمبر علی السلام محبت کول دا څه کوي. دا خزافه عبد الله بن خزافه رضی الله عنه هغه خوراک نه کوي تر دې پر چې هرقل بادشاہ دا حکم کو چې ورشه یو غټ کړي ورته ګرم کړي. د غړو غټ کړي راوغستو خې ګرم. نو په دې ټیم کې زما عزتمند یو کس اونیو او دې کړي ته ورغزار کو چې څنګه ورغزار کو پکې اوس وځي. عبد الله بن خزافه رضی الله عنه ورته ګوري نو دې پښړاش. نو هرقل بادشاہ پزره کې راغی چې کې دې شي بس دغه ټیم کې اوس د مرګ نه یریدلې دا تکلیف نه اوس به د اسلام نه وړي. نو بیا ورته وی چې اے عبد الله بن خزافه اے ګورز ته دې اوسم درته داوي مچې لور بم نکاح کې درکم او سناس گورنری بم درکم مال دولت به درکم پرېږد دا دین پرېږد ای چې نشي کې. نو بیا دې ولې وژړل د مرګ نه ویریدې ای نه جی د مرګ نه نه یریدلې ای صرف په دې خپایم چې زه ډېر زوی فشوي ما او د ارمان مې چې لګ بدن مې غټ وي او د الله دین لپاره مې ډېر تکلیف تیر کړي او بل ساګانې مې چې خې زیاتې وي خې ډېرې ساګانې مې وي او بس یو ځل د غرزولې بیا د روچتولې تنه بیا د ور غرزولې بیا د روچتولې چې دغه شانته زه د الله دین لپاره بار بار سکیلې قربانې دي. نن زما عزتونه موته یو سنت طریقه مونږ باندې راشي یو واده راشي پاره کې زموږ سهالي زما عزتمند ها کچاته وې چې ګوره دا ډول باجې په کې مغاګو او سنت طریقې مطابق دا خپل واده دا برابر کا نو موږ دې تم تیار نه یو د صحابه په شان با د دین لپاره قرباني. الله اکبر. سړی دا عقل حیران شي کچاته وی دا ګیره مکمل پرېدا ها مکمل ګیره پیغمبر علی السلام سنت دي دا پرېدا نو موږ دې ته تیار نه او صحابه سوي ک زمون په بدن دا یو بدن دې په دې جاړي چې زمون د دې بدن باندې سونه وختې د دې مطابق زمون ساګانې وي او هر سم ختمې دې د الله دې دین لپاره موږ یو سنت طریقه باندې د پیغمبر علی السلام دا محبت نشو دا پورا محبت دغه صحابه کرام منتخای زما عزتمند. نو هرقل پوش او خپل کسانو ته اډر وکړو چې بس دا پرې دا 300 کم مسلمانان دي دا پرې دي زمون خبره نه وي. نو بیا ورته راته چې ګوره عبد الله بن خزافه ایزه پرې دم دي خودم رو چې زما دا تندې خپل کا زما دا تندې خپل کا نو دې لک سات ودرېدو بیا ورته وای ټیک د تندې خپلوما خو ما به یوازې پرې دې کدا ټول مرګري مرا سره پرې دې اینه دا ټول مرګري در سره پرې دم بس په سیده به خپلوما. نو دزله کې بیان یې راوا چې اسنوي س دې کې څه خفغان صورت پیدا نشي د دین د وجه. نو دا تندې خپل کو او روان شو ټول مرګري چې کم دې ځان سره راخلاص او دا ویل چې ما دا تندې صرف په دین باندې خپل کو چې د پیغمبر علیه السلام دا کوم صحابه چې را سره دي اداره سره ټول خلاص کې صرف یوازې ز خلاصولې ما بیا هم د تندې نه خپل کړي. دې ته ویل کېږي زما عزتمندو د دین محبت. الله دې مونږ کې پیدا کړي الله دې مونږ کې د دین محبت پیدا کړي. زموږ محبت سشي سره ډېر زیات دا الله حکمونه خو ډېر دي
خدایو حکم ډیر خوخته کولو او شربو خریس کوي او د پیغمبر علی السلام سنت طریقې خډيري دي خدا وعده کول سنت طریقم ډیر خوخه دا ولې چې خپل خواهشات پوره کیږي پکې زمون د دین هم الله دې معاف کړي الله دې مونږ ډیر معاف کړي خپل خواهشات مطابق مونږ ګرځول چرته مسترزو الله دې معاف کړي دا خپل خواهش یرجی ته منځولې کې تاسو باز خلکو نو اوریدلې وي ته منځولې کې دا سپه باندې تر دې یرجی زړه مې نه کلاري زړه مې خفای زړه مې پریشانې الکه ته خو بیا د خپل ځان د پاره ته لګیای بلکې دا سوي چې د الله حکم دی د دې تابعداري زوګ د الله حکم د دې تابعداري زوګ واده د خپل خواهش د پاره نه کوم بلکې دې د پاره کوم چې د سنت طریقه ز په دې باندې پوره کړ نو تا ته وسګي واده به مو کې او تا ته په دې اجر ملاوي نو دغه ژوند منتظمه عزتمندو صحابه خود صحابه مینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عجیب مینا و عجیب عبد الله بن زبیر رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره موجود دی یو طرف ته ولاړ دی پیغمبر علیه السلام دا خکر مبارک حجامه ورته ویل کیږي دای وکړه دا ډیر اوچت عمل دی او دې سره د بدن بس خاص زینو د وینه اوزي نو بدن ډیرو تکلیفونو چې کم دی بچ کیږي په خوا به مشرانو عمدغه خکر به لګولو اوس ورته حجامه ویل کیږي دا حجامه دا ډیر اوچت کار دی چاته څه تکلیف دا کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خکر کله اوله ګولو نو هغه کی کوم وینه وا هغه وینه عبد الله بن زبیر رضی الله عنه تور کچه عبد الله ابن زبیر ان دا وینه والا دا چرتا خخا کا محفوظه کا نو هغه دا وینه ځان سره واخسته ولاړو چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طرف ته شو هغه وینه اوس کلا ټول او دا زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدن مبارکم پاک دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدن مبارک نه چې کم اجزاء اوزي کاغه بول وی کا هر یو شی وی دا ټول پاک دا زموږ د علماء د اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند دا ګوري دا عقیده ده چې دا هر څه شی دی پاک نو چې کله راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شو ورته عبد الله ای صدق وینا ای جی هغه می پټاکا ای څنګه راته تاسو ویلیو ای چرته دې پټاکا نو خېټه ته اشاره کوي دی جی دې خېټه کوي پټاکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې عبد الله ابن زبیر وورا چې په کوم خېټه کې او په کوم بدن کې زما وینه موجود وي دغه بدن باندې د جهنم ور حرام دی او داغه د بدن نه قدرتي او خوشبوئی خطا د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه قدرتي او خوشبوئی به نه خط او داغه د بچونه مزاغه خوشبوئی خيجاغه نسل در نسل څومره روان دي زما عزت مند د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ نه سم مطالبه کوي چې تاسو دا ژوند د زما د ژوند مطابق جوړ کړئ دا ژوند زما د ژوند مطابق جوړ کړئ نو صحابه د مینا او د صحابه دغه قربانه دا پدې مبني دي زما عزت مندو چې هغه اصل محبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په اوچت درجه الله دې دغه محبت په موږ او تاسو کې پیدا کړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام توکانی مبارکه دا بزمکه ته نه پرې خو دې چې پیغمبر علیه السلام توکانی مبارکه به غرزوري بل صحابي ورته لاس نیول لاس به ورته ونیو او هغه به چې کوم د خپل بدنونو باندې چې کوم دیواله چې د پیغمبر اسلام د توکانی مبارک لاندې زمکه دا د اونرس نن زمو استاد صحه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقو سره جنازه وباس کنه وباس په هر ټیم کې مونږ تاسو دغه جنازه وباسو د پیغمبر علیه السلام د سنت معاویه رضی الله عنه کاتب وحی دی کاتب وحی ورته ویل کېږي زما عزت مند هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله نکونه مبارک بلويش وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به نکونه مبارک کټ کو نو معاویه رضی الله عنه به اره خسته او ځان سره پټ اخوده یو ټیم کې مرګ چې کله د تر نږدې شو پوه شو چې بزان باندې چې دا سخکاري چې دنیا نه تګ ولایم نو خپل بچو ته
وای چې اے بچو یو وصیت درته کوم یو نصیحت درته کوم کما تاسو زما منئ دا جی ولې نه راته وایا ای ګوره وصیت خامخا ومنئ اسې نه وي چې تاسو زما وصیت ونه منئ او ډیر عجیب وصیت درته کوم ځکه چې وصیت داسې دی کې دې شي د دې په وجه باندې که تاسو دا وصیت زما ومنئ که الله ما وبخي کني زما عمل خو ډیر کمزور دی اے معاویه رضی الله عنه معمولی صحابي نه او کاتب وحی په دومره جنگونو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره حصے اخسته وي چې بدن مبارک ټول زخمی او ډیر جهاد کړو د الله په لار کې ډیر جهاد کړو او وحی به کله نازل دل د بلی کلا قران په دې باندې گواه دي چې کم خلق کاتب وحی دي دا پاک خلق دي او صحابه مبارک خاصم الله جل جلاله قران کې په مختلفو ځایونو کې دا اعلان کړي چې دا صحابه زدين راضي مو دي مان راضي ای هغه وصیت درته کوم ګوره چې دا وصیت می گزار نه کوي ای جیوای سو وصیت بچي ورته وای ای وصیت می دا چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نکونه مبارک دا جمع کړی دي او چې کله ز قبر کې دفن کړي شم نو تاسو مهرباني وکړئ چې ما سره قبر کې دم دفن کړئ چې کله ما ته منکر نکیر فرشتي د سوال جواب راشي زه ورته چې دغه نوکان می درته وروړي دغه نکونه می درته وروړي دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره می ټول عمر محبت ساتل بس دغه شی دی کا ما اوس معاف کوي او کنه می معاف کوي زما عزت مند یاد ساتي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر طریقہ دا الله جل جلاله ته تخپل عرش نم خوخه او چې کوم خلک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې په خپل ژوند کې راولي نو سم خیال دی دا سړی به الله ته خوښ نه ها خوښ به نه وي دا سړی نو دی وجنه زما عزت مندو دا خپل ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مطابق جوړ ابو طلحه رضی الله عنه دغه صحابي او چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام توکانه مبارکه زمکه ته نه پرې خو د ډایرک به چکم دی راوچتول صاد حضرت صاد رضی الله عنه چې کم جنگ کې به جنگ احد کې ډېر تکلیفونه ډېر خسته غشي به وشته بالکل داسې سیده پزي هغه بعض خلک هم لیدلی وي چې درته وایي چې زما داسې نه خدا فل بدیه قدرتی الله چاته نصیب کی چې سترګې پټیم کې درته ډس کوي خدا قدرتی کاری نو دغه صحابي صاد بن حضرت صاد رضی الله عنه د دکم دا صفاتو چې دا وسوي چې زما د تندی باندې لاس کېده او سترګې می پټ کې او زیره ته خیزه درته ونه داس یو غچ به کم دي وشته او په جنگ احد کې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ظالمانو بتیر تیرونه به پوښته نو د ورته په لاسونو سره چې کم دغه تیران تنه نیو داس یو عجیب همت او پیغمبر علیه السلام ته به چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم اته یو طرف ته خیر دې زما شاته ودرېګا عزت دې ولګم زما سینې دې غلبې شي خو چې ستا یو وخت قدرې ته ضرر ونرسي داسې د صحابه محبت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت حبیب رضی الله عنه تاسو ته واقع بیان دی چې کله په سولې باندې لټکاو کړش نو څو ورته ته صرف دومره وایا چې زما په دې باندې پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله وي هغه ورته جواب کې سوي ته خدا خبره کوي چې زه خدام نشم برداشت کوله چې پیغمبر علیه السلام په خپل ځای کې ناس ته یو ازغه قدرې دی ورسره ولګي یو ازغه قدرې قرآن مو ته چغي و چې زه د پیغمبر علیه السلام عاشق یم زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت یم زما عزت پند د دین نتیجه تخپل ځان نه والا چې ما کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې څومره موجود ما کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند د څومره موجود دی ایزه یو د دې قرباني نشم ورکوي ته بنور سره قرباني وکي چې یو څوک درته پیغمبر اسلام خو ګوره خپل مبارک ګیره واپو مخ مبارک او تاسو الله دې معاف الله دې معاف سبو او صحابه سوي ګوره یو زنانه ذات حضرت سمیہ رضی الله عنها دا یو وینځوا کله چې آزاد کړي شو د حضرت عمار رضی الله عنه مور وا او د یاسر رضی الله عنه بیبي ودا سمیہ رضی الله عنها دا چې کله مسلمان شو ابو جهل ته پته ولګی دا ډیر داعی خزواله
ابو جهل ته پته ولګیده چې دا سمیه رضی الله عنها ته خو زوړ دین پرې خو دو خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین اختیار او ورپسې ظالم راغ چې کله راغې ورته وی تاولې زوړ دین پرې خو د پلارو د نیک دین او اسلام تر وړې دي ای بس زما خو خدای ز مسلمان شومې چې ښا نو خلکو ته وې چې ورشي دوه خان راولې نو دوه خان راوسته نو دوه پړي یو پړې په یو خپل ورته واچلو بل پړې په بل خپل ورته واچلو سمیه رضی الله عنها او په دې ټیم کې ابو جهل دا خبرو کا چې ځکه درته وې چې او خان روان کې تاسو به او خان روان کې چې دا په دوه ټوکړو باندې شي نو دې چې کله او خان روانې ده نو په ژړا شو سمیه رضی الله عنها چې په ژړا شو ابو جهل ورته وی چې د مر نو یری دی د اسلام نه وړي کنه وړي چې ناس دا سوال نه پیدا کیږي چې د اسلام نه وړ دا خو سوال نه پیدا کیږي چې د اسلام نه وړ ژړم پدې ور یو زنانه ذات زما عزت پندو یو خزه ذات ته او دومره د اسلام قیله ده او د اسلام سره دا سیمینه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا سیمینه ده چې سوې اجاړم پدې چې زما دا یو بدن دی دا خو به ختم شي کاش چې زما ډېرې ساګانې وي چې یو سامې ختمې دی او بل راتلې او د الله دین لپاره چې کوم نه دا شان دي قرباني دي نن زما استاد صح حال دی زما عزت د دنیا که یو 100 روپے لوټ مونږ رخصي یا 500 روپے نو موږ څومره پریشانو کنو پریشان او موږ د جمع منځ لاړ شي قران درس کیږي تنه منډه کو تبلیغ ولا مرګر راغري دی د الله او د رسول خبره کیږي د چا خبره کیږي د الله او د رسول خبره کیږي هغه نه موږ تخت ورته نه ټینګي او کسو وایو شرجی لګي سار شي یو خان راغره دی خان او خلکو ته لالچ مشکلې شي او سرکاري نوکریم راکې او دیخ څه خبره کوي د په باره کې څه خبره کیږي ورته کینو کنه کینو زما عزت پوند هغه د خان خبره په توجه سره وورو خو که یو اعلان وشي چې د الله او د رسول خبره وکيږي هغه ته مونږ تاسو تیار نه یو قسم دې داتا ته ژوند دا چا درکړي دی خان نه درکړي دی ملک نه درکړي نو وزیر اعظم درکړي نو صدر درکړي تا ته دا ژوند الله درکړي او دا ژوند د الله په لاس کې نو دی وجنه زما عزت مندو تر اوسه پورې چې موږ کم حالات شوي د الله د دین خلاف چلی دی زما عزت مندو په دې باندې د الله نه معافي وغواړو او د خپل ژوند دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند تابع وګرځو قسم دې تب خپل راحت بیا عمومي تب د ژوند کم خایس ته دا به بیا پیدا کی د ژوند کم خوشحالي دا به پیدا کی اباظي خلک وای چې زما ژوند کې برکت نشتا خفه يم پریشان يم هر څه ډیر تیر دي خو زړه مې پریشان دي غمګین يم سو وجه کې دي نو زما عزت پوند بل هیڅ وجه نه وي د دین نه لري دي د سنا د دین نه لري هغه یو کس خود دیندار سره و چا ورته وی ګور دا بچی له خرابېږي د دین مهنت پیو کا هغه ته نه بچی مې ډیر خسړې دي خو لګ داسې بی دینه شوی لګ داسې بی دینه شوی او ډیر خسړې د دې یو آسان مثال لکه یو کس وي مرشوي وي او ډاکټر ورته راشي نو ورته ډاکټر سے دا سړی څنګه دی برابر دی کنه نه جی ټیک ټاک دی سترګم په خپل زیدي لاسورم په خپل زیدي خپم په خپل زیدي خو اسی معمولی غونډه ساتي وته دا ستي وته دي معمولی غونډه ساتي وته دا د ورته سوي چې معمولی غونډه بی دینه شوه نو زما عزت پوند د بی دینی او د الله او د رسول خلاف ژوند تیرول قسم دې د لوی تبعید دا هلاکت ته دا تبعید زما عزت دې د وجنا سو خبر مې تاسو مخه ته عرض کړي الله رب العزت مونږ تاسو ته په دې عمل کول توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت دې مونږ تاسو ټول په دین باندې مین او دغه خوشحالي دې الله مونږ ټول تر نصیب کړي د دین بهترین په ټول اعمالو کې چې کوم دې مونږ تاسو شریکو او دغه اعمال کو نه داسې چې سکو او سنکو بلکې الله نه دا غواړو چې الله ته مونږ ته دین باندې پورا
کامیابی را نصیب کی پورا پورا تک را تر نصیب کی الله رب العزت عمل کو توفیق را نصیب کی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله زموږ واړو ټول ګناهونه معاف کړي یا الله موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي یا الله دنیا او آخرت هم خسته کړي یا الله د دنیا او د آخرت څومره پریشانی دغه نه زموږ حفاظت نصیب کړي یا الله د دنیا او د آخرت څومره خوشحالي دي ټول نصیب کړي یا الله د دنیا او د آخرت څومره پریشانی دغه نه حفاظت نصیب کړي یا الله د حاضر مجلس کې تاسو شریع حاجات د خپل غیب خزانه نه پوره کړي یا الله د چا سره مسلم وي یا الله تعالی معلومه ده یا الله تعالی هغه مسله ختمه کړي پریشانی ختمه کړي خپل رحم او کرم پیو یا الله څومره مسلمانان دي او هر ملک چا باندې څه تکلیف وي پروردگار عالم ا تکلیف تل لري یا الله خپل رحم او کرم پیو د ټولو مسلمانانو په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله زموږ د دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي یا الله په آخر وخت کې دا کلمه په ژبه او په زړه سره نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله